in English Academy نه تاسو ته مخاطب یم. ډیر سټوډنټس لکه څنګه چې تاسو ته پته را په تیر شوي ویډیو کې مونږه لیسن فرست لیسن چې کوم دی ریسپانسبلیټیز اف یوث د فرست ایئر د کورس شروع کړو. هغې ریډینګ مونږ کوو او په دا ریډینګ سره سره مونږ چې کوم دی د هغې د ټرانسلیشن هم کوو په اردو کې هم او په پښتو کې مونږ د هغې ایکسپلینیشن هم کوو. نو په هغه کنټینیویشن کې مونږ روان وو. مونږ تیر شوي ویډیو کې مونږ د دې پیراګراف انډ پورې ویلو اکویپډ دین ایور. د دې نه پس به مونږ ویو چې مخکې پکې څه شي لکه تاسو ته پته ده د قائد اعظم یو سپیچ دی. قائد اعظم دا سپیچ چې کوم دی د یو کنوکیشن په موقع باندې سټوډنټس ته کړی. نو راځو ټیم نه ضایع کوو دا ریډینګ سټارټ کوو چې مونږ نن کوشش کوو چې نن دا لیسن کور کړو. نو ګورئ ورته There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balance, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. قائد اعظم سټوډنټس ته وایي چې د کوم چې د مهاجرینو مسلې وي د دې نه مخکې په دې پیراګراف کې بیان شولې چې را پاکستان له آزاد شوی نه و چې پنجاب او دلی هولوکاسټ راغی او د هغې د وجې نه ډېر زیات مهاجر چې کوم دي هغه پاکستان ته راننوتل. انټر شو 50 lakhs. د هغې د وجې نه ډېرې زیاتې مسلې جوړې شولې خو پاکستان د هغې نه ځان ډېر په ښایسته طریقې سره راویستو او د هغوی ریهیبلیټیشن او دا ټولې مسلې چې وي هغه چې کوم دی کنټرول کړلې. حالانکې په هغې کې د دشمنانو دغه سوچ و چې پاکستان په انسپشن کې د ابتدایي وخت نه چې کوم دی مات کړي او واپس دا په انډیا کې شامل شي. خو بهرحال هغه سوچ او هغه خوب د هغوی خوب پاتې شو. پاکستان د مخکې نه ځان نور هم تیار کړ. نو مخکې پکې وي دیئر فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن ادر ڈیفیکلٹیز. قائد اعظم وایي چې پھر اس کے بعد تیزی سے دوسری مسائل نے جنم لیا. دوسری مسائل بڑھتے گئے. د دې نه پس قائد اعظم وایي چې نورې مسئلې جوړې شولې ډېر مشکلات راغله لکه څنګه سچ ایز ود ہولڈنگ بائی انڈیا آف اور کیش بیلنس. جیسے کہ انڈیا کا ہمارا جو نقد رقم تھا جو ہمارا حصہ بنتا تھا اس کو اپنے پاس رکھ لینا یا ہمیں نہ دینا. انډیا سره چې زمونږ کوم نقد پیسې بیلنس جوړېدو هغه هغوی د ځان سره کېښودو او موږ یې رانه کړو راکوې راله نه. دویم نمبر اف اور شیر اف ملټري اکوپمنټ اینډ او دویمه خبره دا وه چې زمونږ کوم ملټري اکوپمنټ زمونږ چې کوم عسکري سازو سامان و پوجي سازو سامان و هغې کوم زمونږ حصه وه هغه یې هم راله رانه کړلو. اینډ لیټلی د انسټیټیوشن اف ان آلموسټ کمپلیټ اکنامک بلاکیډ اف یور پروینس. او د هغې نه پس چې ستاسو د صوبې لکه مطلب د بنګال خبره کوي په ډاکه کې دا کړې وه چې د دې صوبې مکمل معاشي بلاکیډ مکمل معاشي بندش د هغوی کوشش و چې یاره په معاشي توګه باندې مکمل موږ د پروینس چې کوم دی دا بالکل ګیر چاپېر چل د دې نه تاو شو. هسې خو هم زموږ چې کوم ایست پاکستان و هغه د هغې نه ګیر چاپېره انډیا او په منځ کې یوه ټوټه زموږ رسېدلې وه. نو قائد اعظم خبره کوي چې زموږ د هغې نه پس نورې هم ډېرې مسلې جوړې شوې د هغه کوم چې مایګریشن و د هغې نه پس لکه څنګه چې انډیا زموږ کیش بیلنس و هغه هغوی ونیو موږ له نه راکوو. بله خبره زموږ ملټري اکوپمنټ چې کوم و هغه د انډیا سره و هغه موږ سره موږ له نه راکول. او بل درېیمه خبره چې د دې صوبې دا کومه کې چې موږ اوس ولاړ یو یعنې بنګلادیش د دې مکمل معاشي بلاکیډ د هغوی یو مقصد و چې دا مکمل په معاشي طور دا بند کړی شي. دې صوبې ته تګ راتګ نه وي نو د دې د وجې نه به دا صوبه په خپله کولیپس شي. نو بیا پسې مخکې آئی ہیو نو ڈاؤٹ مجھے کوئی شک نہیں ہے دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین کہ تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان دا انڈین ڈومینین انڈیا کی حکومت والے علاقوں میں ڈپلور افسوس کر رہے ہیں یا افسوس کر رہے ہوں گے آن دیز ہیپننگ ان واقعات پر. اینڈ آئی ایم شیور اور مجھے یقین ہے دا ایٹیچیوڈ آف دا مائنڈ کہ ان لوگوں کی جو کہ ان ذہنوں کا کی جو رویے ہے ان ذہنوں کے جو رویے ہیں دیٹ ہیز بین رسپانسبل جو کہ ان کاموں کے لیے ذمہ دار ہے فار دم ول چینج او ان لوگوں کے لیے بدل جائیں گے. نو قائد اعظم دا خبره کوي چې ما ته په دې خبره کې هېڅ شک نشته دی چې کوم د انډیا په ډومینین کې مطلب لکه د انډیا کې چې کوم خلک دی صحیح سوچ والا خلک دی رائټ تھنکنګ صحیح سوچ والا ډپلور مطلب هغه خلک به هم افسوس کوي په دې واقعاتو باندې او زما پوره یقین دی چې هغه به د هغه خلکو ذهن چینج کړي او ټیک به شي. بټ اټ از اسینشیل دیٹ یو شوډ ټیک نوٹ آف دیز ډیولپمنټ خو قائد اعظم وایي چې دا ضروري خبره ده دا اسینشیل مطلب دا امپورټنټ ده دا ډېره اهم ده چې تاسو د دې واقعاتو نه ځان خبر کړئ تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ تاسو دا خبرې په خپل سوچ کې په ذهن کې راولئ. دے اسٹریس دا امپورٹنس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن آور پارٹ. وہ مکمل زور دے رہے ہیں ہماری یعنی وہ اہمیت دے رہے ہیں ہمارے مکمل یا کنٹینیو یا جاری نگرانی پر. ویجیلنس وہی نگرانی تھا یعنی اغی زمنگ پر نگرانی باندې مسلسل زور راوړي. Your main occupation should be in fairness to yourself. قائد اعظم وی سټوډنټس ته چې تاسو د ټولو نه مخکې چې کومه پیشه او کوم کار دی هغه you should be in fairness to yourself. تاسو د خپل ځان سره چې وفادار یې ایماندار یې. in fairness to your parents او دویمه خبره تاسو د خپل پیرنټس سره آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار یا مخلص ہو. and indeed اور یقیناً in fairness to a state
to devote your attention solely to your studies او تاسو د دریم نمبر باندې تاسو د خپل ریاست سره وفادار یې خپل ریاست سره تاسو اخلاص یو مخلص یې او تاسو خپل ټول چې کوم اټینشن دی توجه د اټینشن ته توجه ته ډیووټ مطلب وقف کرنا solely صرف to your study اپنے مطالعه پر نو قائد اعظم وایي چې تاسو ټول نه اولین ترجیح چې کوم د تاسو وړاندې چې کوم کوپیشن د کار دی هغه دا چې تاسو وفادار یې ایماندار یې مخلص یې د خپل ځان سره د خپل مور پلار سره د ټولو نه زیات یقینا د خپل ریاست سره او تاسو خپل ټول توجه چې کوم دغه صرف سټډیز لور کې بیا وایي it is only thus that you can equip yourself for the battle of life that lies ahead to you قائد اعظم وایي چې دا به صرف داسې پاسبل کیږي اٹ از اونلی دس یہ تب ہوگا دیٹ یو کین ایکوپ کہ آپ خود کو مسلح کر لیں یور سیلف خود کو فار دا بیٹل اس جنگ کے لیے آف لائف زندگی کی دیٹ لائز اہیڈ آف یو جو تمہارے لیے آگے آنے والی ہے قائد اعظم ته وایي چې دا هر څه باله کیږي چې تاسو ځان تیار کړئ د ژوند هغې جنگ دپاره چې کوم تاسو مخې ته روان دی دی وایي only thus will you be an asset and source of strength and of pride of yours to your state قائد اعظم وایي only thus صرف اسی طرح you will be an asset آپ لوگ ایک اثاثہ ہوں گے and source of strength اور طاقت کا ایک ذریعہ ہوں گے and of pride اور فخر کا ایک ذریعہ ہوں گے to your state اپنی ریاست کے لیے نو قائد اعظم وایي چې تاسو چې خپل توجه صرف او صرف خپل سټډیز ته ورکړه نو صرف په دې طریقه باندې به تاسو د خپل ریاست اساسي یې تاسو به د خپل ریاست د طاقت ذریعہ او د فخر ذریعہ به یې only thus صرف اسی طرح can you assist it اور صرف اسی طرح آپ مدد کر سکیں گے اس کی کس کی مطلب ریاست کی in solving the great social and economic problems یعنی ان معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی میں آپ ریاست کی مدد کر سکتے ہیں that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world جو کہ اس ریاست کو اس قابل بنائے گی جو کہ اپنے ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی یافتہ اور مضبوط ملکوں کے درمیان اپنے گول کو اپنے مقصد کو تلاش کرے گی یعنی قائد اعظم وایي چې صرف په دې طریقه باندې به تاسو د خپل ریاست دا کومې چې معاشي او معاشرتي مسلې دي دا حل کړلی شئ او دا ریاست پر دې قابل کې چې د طاقتورو او ترقی پسند د ترقی یافتہ ملکونو په صف کې ودرېږي او هلته خپل منزل تلاش کړي بیا وایي مائی ینگ فرینڈ میرے نوجوان دوستو آئی وڈ دیئر فار لائک ٹو ٹیل یو اے فیو پوائنٹس اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ اینڈ بیویئر قائد اعظم وایي چې میرے پیارے دوستوں میں اسی لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ نکات کے بارے میں یا کچھ نکات کے بارے میں جو کہ جس سے آپ لوگوں کا باخبر رہنا اور ہوشیار رہنا انتہائی ضروری ہے ویجیلنٹ ہوشیار ته وایي بیویر وایي خبردار ته نو قائد اعظم وایي چې زما خوږو دوستانو د دې د وجې نه تاسو ته یو څو نکات وایم چې هغه نکاتو نه تاسو خبرېدل او ستاسو د هغې نه هوښیار اوسېدل ډېر زیات ضروري دي فرسټلی د ټولو نه وړاندې بیویر آف د ففت کالنسٹ د ټولو نه مخکې خو د غدار خلکو نه ففت کالنسٹ وایي غدار لوگ د ټولو نه مخکې خو د غدارانو نه ځان خبره کړي چې غدار څوک دي ایمنگ اور سیلف ہمارے درمیان سب سے پہلے تو آپ غداروں کو اپنے درمیان پہچانیں ان لوگوں سے ہوشیار رہے کم چې زموږ په منځ کې غداران دي د هغوی نه ځان ہوشیار کړئ هغوی باندې ځان خبر کړئ بیا وایي سیکنډلی دوسری بات گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل گارڈ اگینسٹ مطلب خود کو بچائیے اینڈ ویڈ آؤٹ اور باہر نکالیے سیلفش پیپل خود غرض لوگوں کو دویم نمبر خبر دا کوي چې تاسو د ټولو نه دویم سیکنډلی دویمه خبره دا ده چې تاسو د خود غرض چې کوم عناصر سیلفش پیپل خود غرض خلک د هغوی نه ځان وساتئ او هغه خلک د خپلو منځونو نه د خپلو صفونو نه بار ته وباسئ هو اونلی وش ټو ایکسپلایټ یو د هغوی صرف یو خواهش دی چې هغه ستاسو استحصال وکړي سو دیٹ دے مے سویم تاکہ وہ لوگ مزے لے سکے سویم مطلب وہ تاکہ وہ تیر سکے یا دلته معنی ورکوي میں سویم کہ وہ مزے لے سکے وہ اپنا وہ اپنی بات سیدھی کر سکے اپنی بات بنا سکے قائد اعظم وایي چې تاسو سیکنڈلی آپ لوگوں کو ان لوگوں سے یعنی سیلفش لوگوں سے خود غرض لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے اس کو اپنے صفوں سے نکال لینا چاہیے کیونکہ ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ آپ لوگوں کا استحصال ایکسپلائٹ غلط استعمال کرے اور خود مزے لے سکے تھرڈلی جو تیسری بات ہے چې دریمه کومه خبره ده لرن ٹو جج ہو آر ریئلی ٹرو اینڈ ریئلی آنیسٹ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں کو پرکھا جائے گا کس طرح سے لوگوں کو جج کیا جائے گا دیٹ ہو آر ریئلی ٹرو کہ کون سا شخص اصلی طور پر سچا ہے ریئلی آنیسٹ اور واقعتاً کون سا شخص آنیسٹ دیانتدار ہے اینڈ انسیلفش اور کون سا ایسا شخص ہے کون سی ایسی پارٹی ہے جو انسیلفش ہے جو خود غرض نہیں ہے جو ملک کے لیے سوچتا ہے سرونٹ آف جو کہ بے غرض خدمت کرتے ہیں آف دا اسٹیٹ ریاست کی ہو وش ٹو سرو دا پیپل ود ہرٹ اینڈ سول اینڈ سپورٹ دیم اور ان لوگوں کو پہچانیے جو کہ بے غرض خدمت کرتے ہیں اس ریاست کی جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں
अपने दिलो जान से, हार्ट एंड सोल, अपने दिलो जान से एंड सपोर्ट देम, और उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए। कायद अज़म गोरा पदे पैराग्राफ के कायद अज़म दरे खबरें कई कि जमा खगो दोस्तानो जमा जवानानो तासु सज़े उदरी ता योसो खबर कोम योसो नुकात दरतवेम पागा नुकात पाने तासु अमलो के उड़ंबे खबर खुदा रा पखपल मंस के कम गदारान दी अगाव पेजने फिफ्थ कॉलमनिस्ट पेजने दोयमा खबर दादा कि कम खुद गर्स खलक दी जमंग पमंस के दागू नजान ओसाते वगद खपल सपूर न बार तौबा से जक कि दा आगा खलक दी कि दस जमंग द दे खल को इस्तेसाल की तासु इस्तेसाल की द गलत इस्तेमाल की और दे द पारे चाहू पखपल मजियो की दरेमा खबर दादा कि तासु पदे खबर जान पोए के द खल को नजान खबर के कम खलक ची په اصل کې اغا دیانتدار دي اغا رښتونی دي چې هغوی بغیر د څه غرض نه د دې قوم او د دې ریاست خدمت کوي د خپل زړه نه هغه خلک سپورٹ کوي یو دیر از انادر میٹر ایک دوسری بات بھی ہے دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریفر ٹو جس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا قائد اعظم و چې یو بله خبر هم ده چې د هغې زه حواله درکول ضروري ګڼم مای ینګ فرینډ میری نوجوان دوستو هیر ټو اب هیدر ټو اب تک د اوسه پورې یو ہیو بین فالوئنگ د رٹ آپ پرانے راستوں آپ پرسودہ روش پرانی روش پر چل رہے تھے رٹ وہی پرانا راستہ پرانی روش قائد اعظم وی چې د اوسه پورې تاسو په پخواني سوچ را چلی دی یو گیٹ یور ڈگریز اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزنڈز جب آپ لوگ اپنی ڈگریاں حاصل کر کے اس یونیورسٹی سے نکل جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں آل دیٹ یو تھنک اینڈ ہینکر فار از گورنمنٹ سروس تو آپ لوگ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد جو جب سوچیں گے اور طلب کریں گے تلاش کریں گے یا پیچھے بھاگیں گے وہ کس کے گورنمنٹ سروس سرکاری نوکری کے قائد اعظم ځوانانو ته وایي چې زه یو بله معامله باندې هم خبرې کول غواړم هغه دا ده چې زما ځوانانو ملګرو د اوسه پورې تاسو په هغه زوړ سوچ او په زړه خبر را چلیږئ هغه زړه خبره څه ده چې تاسو به خپلې ډګریانې د یونیورسټۍ نه واخلئ وبوځئ د زرګونو په تعداد کې نو تاسو بیا په سرکاري نوکرۍ پسې طلب کوئ ګرځئ به سرکاري نوکرۍ پسې ایز یور وائس چانسلر ہیز rightly stated that main object of the old system of education and the system of government existing کہ تاسو چې کوم وایس چانسلر دی یور وایس چانسلر ہیز مین رائٹلی stated the main object of the old system of education کہ آپ کا جو وائس چانسلر ہے اس نے صحیح طریقے سے رائٹلی ٹھیک طریقے سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ پرانے جو ایجوکیشن سسٹم تھا پرانا ایجوکیشن سسٹم تعلیمی نظام تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا ایم اس کا گول کیا تھا اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ اور جو اس وقت جو گورنمنٹ تھا جو سرکار کا نظام تھا ہیدر ٹو اب تک واز ریئلی ٹو ہیو ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ کلرک کہ وہ کس طرح کے لوگ پیدا کر سکے ویل ٹرینڈ تربیت یافتہ ویل اکوپڈ اور مسلح یعنی تیار کلرکس بابو یعنی قائد اعظم دا خبره کوي چې تاسو وایي چې اوس څنګه خبره وکړه چې د پخواني نظام تعلیم مقصد سو ښه ویل ټرینډ او ویل اکوپډ ښه تیار تربیت یافتہ کلرکان تیارول اف کورس یقیناً سم آف دیم ونٹ ہائر ان میں سے کچھ لوگ اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول اور انہوں نے اپنی لیول کو اچیو کیا اپنی سطح کو پا لیا بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس لیکن ایز اے هول چې کوم سوچ او ایز اے هول چې کوم آئیډیا وا هغه دا وا چې یو ښه کوالیفائډ کلرک تیار کړی شي نو قائد اعظم په هغه وخت کې چې کوم تعلیمي نظام و په هغې باندې تنقید کوي چې تاسو وایس چانسلر دا خبره وکړله او صحیح خبره یې وکړله چې د اوسه پورې چې کوم سرکار او کوم تعلیمي نظام و د هغې مقصد سو یو ښه تربیت یافته کلرک تیارول او یقینا په هغې کې ځینې خلک مخکې لاړل خو ایز اے هول زیاتره چې کوم دی خلکو مقصد دا و چې یاره به زه بی اے وکړم ایم اے وکړم یا اف اے وکړم او زه لاړ شم کلرک شم بابو شم بیا وایي سیول سروس واز مینلی سټیفډ بای د بریټنز چې کوم سیول سروس هغه وخت کې چې کوم دا زنګ چې څنګه سیاست دی دغه سیول سروس واز مینلی اسٹیفڈ بائی دا برٹنز وہ تو زیادہ تر یعنی وہ تو زیادہ تر بری پڑی تھی زیادہ تر گھیری ہوئی تھی بائی دا برٹنز نے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا مطلب وہ زیادہ تر برٹنز کے لیے تھی اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس لیٹر آن اینڈ اٹ ونٹ اپ پروگریسولی اور جو انڈیا کے عناصر یا انڈیا کے لوگ تو تھے وہ تو بعد میں متعارف کرا دی گئی اس نظام میں اور وہ بڑھتے گئے اور پروگریسولی وہ ترقی کرتے گئے قائد اعظم وایي چې را سیول سروس چې کوم ایگزام یا سیول سروس چې کوم نوکرانې وي هغه خو د مخکې نه د برطانیې حواله سره لکه مطلب ډي سی او اے سی او دغه وخت چې کوم ایډمنسټریشن یا نور داسې ښه پوسټونه هغه ټول د برطانیې د خلکو د انګریزانو دپاره وروسته پکې بیا د انډیا خلک شامل کړلی شو په تیزۍ سره چې کوم دی دا دې ترقي وکړه او ډېر خلک پکې بیا رالل ویل د هول پرنسپل واز ټو کریٹ اے مینټلٹی لیکن ان تمام کا جو مقصد تھا اس تمام نظام کا جو مقصد تھا وہ ایک ایسی مینٹلٹی ایسی ذہنیت تیار کرنا تھا سائیکالوجی ایک ایسی نفسیات کو تیار کرنا تھا این اسٹیٹ آف مائنڈ اور ایسی ذہنی حالت کو تیار کرنا تھا دیٹ این ایوریج مین کہ ایک ایوریج مین ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک متوسط آدمی وین ہی پاسڈ ہز بی اے کہ جب وہ اپنی بی اے اور ایم اے یا ایم اے پاس کرے واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ
फिर उसके बाद वो सरकार में अपनी नौकरी तलाश करे। कायद अज़म वही چې ګوره ټول مقصد دغه تعلیم دغه نظام سو چې یو داسې ذهنیت داسې نفسیات او داسې ذهني حالت تیار کړی شي چې یو د متوسط درجې د یو درمیاني درجې چې کوم سړي چې هغه بي او ایم ای وکړي نو د هغې نه پس به خامخا هغه په سرکار کې ګرځي او ځان له په سرکاري جاب ګوري. وی if he had it he thought he had reached his height. और अगर उस वक्त उसको ये नौकरी मिल भी जाती तो बंदा समझता था कि वो कामयाब हो चुका है, उसने ज़िंदगी में कामयाबी पा ली है. आई नो एंड यू ऑल नो, मुझे भी पता है और आप लोग भी जानते हैं. व्हाट वाज बीन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस, कि उसका मकसद उसका जो रिजल्ट नतीजा था वो क्या रहा. यानी कायद अज़म मुझे तासु तम पता था और मा तम पता रहा چې دا غیر रिजल्ट او د دغه تعلیمي نظام نتیجه څه شوله او هغې موږ له څنګه مسایل جوړ کړل او هغې څنګه خلق پیدا کړه. بیا وی اور ایکسپیرینس ہیز شون دیٹ، ہمارے تجربات نے ہمیں یہ سکھایا ہے دیٹ این ایم اے ارن لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور، کہ ایک ایم اے پاس بندہ ٹیکسی ڈرائیور سے کم پیسے کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سرونٹ، اور زیادہ تر جو سرکاری نوکر ہوتے ہیں آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر، وہ زندگی گزار رہے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں ایک عام طور پر زیادہ بری حالات میں، میزریبل بری حالات میں، دین مینی مینیل سرونٹ، بنسبت ان لوگوں کی جو کہ معمولی سی ملازم ہیں، ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل، جو کہ مالدار ویل ٹو ڈو امیر لوگوں کے ہاں نوکری کرتے ہیں یا کچھ کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں. نو قائد اعظم وہی چرا په دې خبره هم سوچ وکړې چې کوم سرکاري زموږ تجربات موږ ته دا وښودله چې یو سرکاري نوکر زندگی سي خو بس سهار ځه ماښام راځه، سهار ځه مازدیګر راځه، او چې کوم دی د هغه ژوند اکثر په یو دفتر کې تیر شي. نو هغه وخت د مطابق سره قائد اعظم خبره کوي چې زموږ تجربو موږ ته دا خبره وښودله چې کوم پرایویټ ځایونو کې کوم خلک نوکري کوي نو هغوی د یو سرکاري نوکر نه ښه زندگی تیروي. بیا څه وایي، ناو آئی وانٹ یو ټو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ. قائد اعظم اس خلکو ته وایي، نوجوانانو ته وایي چې اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رٹ سے، آپ اس پرانی روش سے اور اس ذہنیت سے نکل جائے. اینڈ اسپیشلی ناؤ، اور خاص کر اب اٹ وی آر ان فری پاکستان، اب جب کہ ہم آزاد پاکستان میں ہیں. قائد اعظم ځوانانو ته وایي زه غواړم چې تاسو اوس دغه پخوانی ذهنیت نه راوځئ او اوس خو خاص کر راوځئ ځکه چې اوس موږ په آزاد پاکستان کې، اوس موږ په هغه غلام د انګریزانو په هغه کلونیل بر صغیر یا انډو پاک کې نه یو، اوس موږ په یو آزاد پاکستان کې یو. گورنمنٹ کین ناٹ ابزرو 1000 امپاسبل. قائد اعظم وایي چې سرکار په زرګونو خلکو له جواب نوکری نشي ورکولی. سرکار ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آبزرو یا جذب نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے. سرکار کے لیے، گورنمنٹ کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نوکری دے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائز. لیکن سرکاری نوکری کو حاصل کرنے کے مقابلے میں اکثر آپ لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلز اینڈ بینگ ڈسگرنٹڈ are always ready to be exploited. قائد اعظم وہی کہ گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر، سرکار تو صرف کچھ لوگوں کو سرکار صرف پشمار خلق کو تھا نوکری ورکولی شی، اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی سیٹل نہیں ہوتے، کہیں پر بھی وہ اپنے لیے نوکری تلاش نہیں کر سکتے. اینڈ بینگ ڈسگرنٹڈ، اور وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ڈسگرنٹڈ مطلب دل برداشتہ ہونا یا مایوس ہونا، وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اور وہی مایوس لوگ اور وہی دل برداشتہ لوگ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ، وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا غلط استعمال کرے بائی پرسن ہو ہیو دیئر اون ایکسیز ٹو گرین، ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو دوسری لوگوں کی مجبوریوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ګوره قائد اعظم وایي چې سرکار چې کوم دی ګورنمنټ د په زرګونو تعداد کې خلکو له نوکریانې نشي ورکولی، او اکثر اوقات د دې د نوکرو پسې د مقابلې په دوران ډېر خلک چې کوم دی هغوی همت وبیلي، هغوی ډیمورلایز شي، هغوی مایوسه شي، او دغه مایوسه خلک چې کوم دی دا همیشه ریډي دا تیار ناست دي چې هغه خلک یې ایکسپلایټ کړي، هغه خلک یې غلط استعمال وکړي د کومو خلکو چې پکې خپل مقصد دي. بیسه وایي ناو آئی وانٹ دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ یور اٹینشن. قائد اعظم وایي چې زه اوس غواړم، میں اب چاہتا ہوں دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ، کہ آپ لوگ اپنی توجہ کو، اپنی ذہن کو موڑ دیں، اپنی توجہ کو اس طرف کر لیں، یور ایمز اینڈ ایمبیشن، اور اپنی مقاصد کو، اپنے نسب العین کو، ٹو ادر چینل، دوسرے راستوں کی طرف، اینڈ ادر ایونیوز، اور دوسری گزرگاہوں، دوسری میدانوں کی طرف. قائد اعظم وایي زه اوس غواړم چې تاسو خپله توجه اوس نورو میدانونو طرف ته، خپل نسب العین، خپل ایمبیشن د نور لارو طرف ته واړوئ، اینڈ فیلڈز دیٹ آر اوپن ٹو یو، اور اس راستوں کی طرف جو تمہارے لیے کھلے ہیں، اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو، اور تیزی سے وہ راستے آپ کے لیے کھل رہے ہیں. جیسے دیر از نو شیم، اس میں کوئی شرم نہیں، شیم وہی شرم تھا، اس میں کوئی شرم نہیں ہے ان ڈوئنگ مینول ورک، تاکہ آپ
आप लोग हाथों से मेहनत करें या मेहनत करें एंड लेबर और हाथों से काम करने में क़ायद आज़म मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप लोग मेहनत करें और हाथ से काम करें। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। क़ायद आज़म वही चेहरा तकनीकी तालीम की आगा तालीम की चिपागे के दला सुखपो दकार ज़रूरती पदे कि हम खसकोब थे और मंग पदे वक्त द टेक्निकल खल को ज़्यादा ज़रूरत थे दा खल को चाहे सर टेक्निकल एजुकेशन खलक चाहे टेक्निकली से कार कवरी से टेक्निकली क्वालिफाइड यू कैन लर्न बैंकिंग, आप लोग बैंकिंग सीख सकते हैं, कामर्स सीख सकते हैं, तिजारत ट्रेड सीख सकते हैं, कानून सीख सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जो कि अब बहुत से मौक़े पेश कर रही है। ऑलरेडी यू फाइंड दैट, ऑलरेडी आप लोगों को ये पता चल गया है दैट न्यू इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग स्टार्टेड, कि नई नई कारखाने खुल रहे हैं, न्यू बैंक्स नई बैंक्स खुल रहे हैं, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज नई इंश्योरेंस की कंपनियाँ खुल रही हैं, न्यू कमर्शियल फर्म्स और नई तिजारती मैदान खुल रहे हैं, ओपनिंग और खुल रहे हैं, एंड दे विल ग्रो एज़ यू गो ऑन, और वो भी आगे बढ़ेंगे जिस तरह से आप लोग आगे जाएंगे। मुझे संग दोस्तों पता रहा नवे बैंकों को लावेगी, नवे नवे इंश्योरेंस कंपनियों को लावेगी, नवे नवे नूर कमर्शियल फर्म्स को लावेगी, तासु पकार दी तासु आगा साइड तलाश है और दागा सीजन में मखकम तरक्की की संग तासु तरक्की के वी नाउ दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स ओपन टू यू, अब ये सारे मैदान और गुजरगाहें आपके लिए खुले हैं। थिंक ऑफ देम, इनके बारे में सोचो एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, और अपनी जो सोच है, अपनी जो तवज्जो है वो उस तरफ मोड़ लो, एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन करो, यू विल देयर बेनिफिट यूर सेल्फ मोर देन बाई मेरीली गोइंग इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमेनिंग देयर इन व्हाट आई शुड से अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप। क़ायद आज़म हुई और मेरा यकीन करे कि आप इस सरकार प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा फ़ायदा उठा देंगे बनिस्बत उन लोगों की जो सरकार में नौकरी करते हैं और वहाँ पर एक सर्कल में रहते, एक सर्कल, एक क्या कहते हैं उसको, एक दायरे में रहते हैं, क्लर्कशिप के दायरे में रहते हैं, वर्किंग दियर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो वहाँ पर काम करते हैं सुबह से शाम तक, इन मोस्ट डिंगी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशन, सबसे ज़्यादा परेशान कन और गैर आरामदेह हालत में। क़ायद आज़म वही चिता जमा यकीन हो कि पदगा प्राइवेट एवेन्यू के, पदगा प्राइवेट जॉब के, पदगा इंडस्ट्रीज़ के, कामर्स के, बैंकिंग के, पदगा कारोबार के बतासो ढेर फ़ायदेमंद से ढेर पैसे बोगे उगटे बनस्बत आगा खल कुछ आगा सरकार की नौकरी की और इस तरह सरकार वाले स्वयं सर्कल क्लर्कशिप यानी क्लर्कान यो दायरे कि अगुई बसार लार्शी और माखाम राजी द टोल नजियात पर डिंगी परेशान कन माहौल और हालात के अगुई कार की, यू विल बी फार मोर हैप्पी, आप लोग ज़्यादा खुश होंगे, एंड फार मोर प्रॉस्पेरस, और ज़्यादा खुशहाल अमीर होंगे, विद फार मोर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा मौक़ों के साथ, टू राइज़ इफ़ यू टेक द कामर्स एंड इंडस्ट्री, ताकि आप तरक्की से कर सके अगर आप कामर्स तिजारत या सनत में चले गए, एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ बट आल्सो योर स्टेट, और इसी तरह से ना आप सिर्फ अपनी मदद करेंगे बल्कि रियासत की भी मदद कर सकेंगे। नो क़ायद आज़म वही कि तासु दगी फील्ड्स तलाड़े एवेन्यूज़ तलाड़े नो इज़र तासु ल गारंटी दर कोम तासु अलत ढेर ज़्यादा खुशहाली है, तासु ढेर मौक़ी और तासु ढेर मखके लाड़ से और पदी तरीक़ा बाने बतासु चिकम ने न सिर्फ दखपल जान मदद करे बल्कि रियासत पर हम मदद करे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे सकता हूँ। इंस्टेंस मतलब मिसाल, आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान को जानता हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि एक सरकारी नौकर था, 4 years ago, 4 साल पहले, ही वेंट इनटू अ बैंकिंग, वो एक बैंक में चला गया, बैंक कॉरपोरेशन में चला गया, यानी मतलब सलोर कालमख की अगर बैंक इदारे तलाड़े ऑन 200 रुपीज़, 200 रुपये की मंथली सैलरी पर, बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग का जो मुताला किया था, बैंकिंग की डिग्री ली थी, लेकिन संग खलक दी BA फाइनेंस वगैरह डिग्री वाली क़ायद आज़म वो चीज़ें कस पेजनम अगा सरकारी नौकरो खुद सलोर कालमख की अगर 200 रुपये तनख्वाह बांध लाड़े यो बैंक के कार शुरू को जगह अगर बैंकिंग स्टडी करे हुआ, एंड टुडे ही इज़ ए मैनेजर, और नन सबा आगा कस मैनेजर दे इन वन ऑफ दियर फर्म्स, उनकी एक फर्म में, उनकी एक बैंक में, एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और वो हर महीने 1500 रुपये तनख्वाह लेता है इन जस्ट 4 year 4 सालों के दौरान। क़ायद आज़म वही कि ज़ियो कस पेजन तासु ज़ियो मिसाल दर कवली शम ज़ियो यो जवान मा पेजन दे चाहे सरकारी नौकरो खुसलोर कालमख किया गया बैंक तलाड़े या इदारे तलाड़े अब अगर चिकम दे अल्तजाब शुरू को 200 रुपये बांधे और विज़ के चिदागा बैंक चिकम स्टडी वागा कड़े वादा बैंकिंग अगर वो नन सबा मैनेजर दे और 15 रुपये तनख्वाह ली इन जस्ट 4 year सिर्फ 4 सालों में। दीज आर अपॉर्चुनिटीज़, ये वो मौक़े है टू हैव जो आप ले सकते हैं। आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं आप लोगों पर ये ज़ोर दे रहा हूँ नाउ अब टू थिंक इन दीज टर्म्स कि आप
आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें। कायद अज़म वही दा आगा मैदानों दी दा आगा अपॉर्चुनिटीज़ दी ज़ कम तासु त वहमा और तासु त जोर रोड़म कि तासु दगा साइड तलाड़ शे और तासु खामखा दे बारे के सोचो के नो डियर स्टूडेंट्स दा रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ यूथ सबको दा लेसन ओडम बे जमंगा कंप्लीट शो कायद अज़म स्पीच हो कम ची आगा पटाका यूनिवर्सिटी की द कन्वोकेशन पे मुकाबला निकले हो 1948 के और पदे के द यूथ एड्रेस कड़ी यूथ ची कम दी खबरें कड़ी वे समझवरे वर कड़ी वे और डेर प्रैग्मेटिक और डेर खस्ता खबरें वे ज़िक्र ची दा कम मसले ची कायद अज़म उस बयान आगा वक्त बयान कड़ी वे दक्का मसले नन सबा हम जमंग प यूथ की शतदे ज़्यादा खलक दासी चवी कल डिग्री वाखली कागा पर फील्ड की वाखली आगा के द अर इदारे न वाखली द खल को सोच दाई चेयर मुंगा यो सरकारी नौकरी पर सिबे मंडी वखी और सरकारी नौकरान शुले कायद अज़म पर आगा वक्त के हम विली और कायद अज़म द स्पीच वस हम आकशान तक एप्लीकेबल दे कि जब मंगा द खपल अटेंशन मंगा द खपल मेंटेलिटी डाइवर्ट करला दे कम ची द प्राइवेट सेक्टर दे कम ची अदर देन गवर्नमेंट सर्विसेज दी को मंगा दे तखपल तवज्जो रवाड़ा वाला नो पदागी को हम डेरा खुशहाली था पदागी को हम डेरा पैसा दे खो जमंग द खल को ची द कम आगा पखवाने यो रट दे आगा परसुदा जहनियत दे चरमंग बसंग सरकारी नौकरी तरफ तलार शो नो पदागा बांधे आखिर के कायद अज़म डेढ़ जोर रवड़ो यदि नमक के कायद अज़म दा हालात मुताबिक चिकम द गदारानो खबर उकरला कम ची जमंग एनिमीजू ना कोई चिकम चालू न द पाकिस्तान द कमजोरी कवलो द पाकिस्तान द डिस्ट्राई कवलो आगा हम कायद अज़म जिक्र को नो दा यो डेर खस्ता डेर इंटरेस्टिंग लेसन हो दा कवर शो और जमा उम्मीद दी च इंशाल्लाह तासो पदे बांधे डेर पखस्ता तरीके से रख तरीके से पोए शवी है इंशाल्लाह द चिकम द क्वेश्चन आंसर दी कम ची द एक्सरसाइज दे आगा मंग पे नेक्स्ट वीडियो की को मंग कोशिश दा को चे दे कम ग्रामर पोर्शन दे आगा हम आगा वीडियो के कवर को नो चे तासो कल दाऊ गोरे और बेद देन पस आगा कम एक्सरसाइज दे आगा गोरे नो इंशाल्लाह पदे लेसन की बायोदा से खबर पाती निशी चागा बस तासो अनकवर्ड पाती शी आगा बतागे द तासो जहन लाड़ नशी और या इंशाल्लाह चे हर कल एग्जाम राशि और तासो पेपर तक ने और दे लेसन चे कम दे यो क्वेश्चन हम रागे या दे न बल दास यो क्वेश्चन रागे नो इंशाल्लाह तासो बड़े कोले अटेम्प्ट कवले शे और जमा कोशिश दा हुमी कि द एग्जाम सरा सरा द स्टूडेंट्स चिकम आगा ओवरऑल मेंटेलिटी दा आगा द लेसन्स बारक के बराबर शी ज़िक्र ची जमुंगा मकसद द बुक द वेलो और द यादवलो सिर्फ दा न दे ची मुंगा पे एग्जाम के ढेर मार्क्स वालो या जमुंगा एग्जाम पास को द मकसद दा हम दे ची मंगा द जुन द पारा मंगा द मौजूदा हालात द पारा मंगा द खपल नॉलेज द इम्प्रूवमेंट द पारा द नस दकड़ो को और दगज़ दकड़ जमा गोल दे जमा यो मकसद दे इंशाल्लाह और ज़बदा कोशिश कोम स्टूडेंट पर खस्ता तरीके से पोया कम देने अलावा हम को डियर स्टूडेंट्स सूख ची जमा लेक्चर्स गोरी सूख ची जमा लेसन्स गोरी कद देने अलावा तासु पर जहन किदा से खबरी चल सर मुंग तब किदा खबरी ऐड का मुंग तब किदा से तरीके से ट्रांसलेशन का मुंग दाव का तासु मुंग ता अगटोले मसले पर कमेंट सेक्शन के बयान वले शे मंग कोशिश को तासु द मयार मुताबिक द स्टूडेंट्स द कम मयार मुताबिक द रीडिंग मंगू को अगर शांत के मंग ट्रांसलेशन को अगर तरीके से स्टूडेंट पोएशी नो कोशिश कवे जे तासु टोल ला वीडियो गोरे पशवक गोरे देना तासु दकड़ो के अब इंशाल्लाह पर नेक्स्ट वीडियो के मंग दे एक्सरसाइजेस कसको और दागिना पास मंग बे सेकंड लेसन शुरू को नो दाग वक्त पूरे मसरौ से जमुंग चैनल सब्सक्राइब के द वीडियो द खपल फ्रेंड्स से शेयर के जागुम दाऊ गुरी ज़िक्र तेऊ की ढेर मेहरबानी थैंक यू सो मच।